زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، په دې ژوند کې دوه قسمه حالات په انسان راځي. یو داسې حالات چې هغه د انسان د طبیعت او د خواهش سره مطابق، د انسان د منشي سره مطابق، بنده په خوشحالیږي، دې ته نعمت وایي. دویم داسې حالات په بنده راشي چې هغه د انسان د طبیعت او د خواهش او د منشي خلاف وي. ته غواړې یو څه وشي بل څه، دې ته مصیبت وایي. د نعمت په وخت کې او د مصیبت په وخت کې بنده متاثره کیږي. د نعمت په وخت کې بنده کې مستی پیدا شي، د خدای نه غافل شي. د مصیبت په وخت کې بنده زړه ته ډېر دک او درد ورسي او د بنده د خولې نه داسې الفاظ وځي چې خدای پې خفه کیږي. شریعت دین زمونږ دغه وخت کې زمونږ راهنمایي کړې ده. شریعت مونږ له وایي د نعمت په وخت کې به شکر ادا کړي چې دا زما نه دی، ذاتي کمال مې نه دی، دا ټول کارونه د خدای دي، دا الله ما سره احسان کړی، دا خو ما ته الله را کړي، زه به څه یم، زما همت او محنت به څه وي، زما اسباب به څه وي، دا خو د خدای خصوصي مدد دی. په خولې دا خبرې کوو چې الحمدلله، الشکر لله، الحمدلله علی کل حال، او زړه خدای ته متوجي، دا اندامونه د خدای په عبادت کې مصروف کو، دې ته شکر وایي. د مصیبت په وخت کې، تکلیف په وخت کې بنده صبر وکړي، دا وایي چې نو د مصیبت په وخت کې بنده دا سوچو کې چې دا د الله د طرفه دی، دې کې به د الله څه حکمتي، د خدای فیصله ده، ما ته منظوره ده. انا لله و انا الیه راجعون. په هر مصیبت کې ورکوټې یو غټي دا وایي، ورکوټې او غټ ځکه مونږ مړی کی چې مړی وشي انا لله و انا الیه راجعون. حدیث شریف کې دی، عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځلې باد راغی او زمونږ ډیوه مړه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون. نو ما ورته چې قربان دا خو د مصیبت کلمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مصیبت دی که دا هم یو قسمه مصیبت دی، ډیوه مړه شو. نو په خولې انا لله و انا الیه راجعون وایي. مونږ د خدای یو، مونږ خدای ته ځو، د خدای څنګه خوښه وي هغه زمونږ خوښه ده. د انا لله و انا الیه راجعون مطلب دا دی، زړه کې تصور او سوچ دا ده چې تصور او سوچ سړی وکړي چې د خدای فیصله ده، نو دې کې به کا فایده وي، نو زما پکې څه. بنده ډاکټر ته لاړ شي، دا ځای مې خوږېږي او ډاکټر ورته وایي د دې ځای اپریشن وکړي. دا اپریشن د چا خوښي؟ د هیچا هم نه وي خوښ چې سوری دي شي، ودې ګنډل شي او په هغه کې د زخم او داغونه جوړ شي، دا خو د چا نه دي خوښ. خو ډاکټر وایي دا اپریشن دې چې وشي نو ته به بچ شي، د مرګ نه بچ کېږي، صحت به دې ټیک شي. نو بنده ورته غاړه ږدي. دقه شان چې مصیبت په مونږ راځي، دې کې الله تعالی بنده له ګناهونه ته کمیږي. یا دای چې بې ګناه سړی نیکان خلک کې په هغوی مصیبتونه راځي، د هغوی درجې خدای اوچتوي. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قیامت قائم شي او مؤمن جنت ته لاړ شي،
الته به یو مؤمن له ډېره غټه درجه میلاو شي. هغه مؤمن به ډېر عبادت ګزاره نه وي چې د تهجد کړي دي او د تلاوتونه او ذکرونه او عبادت کړي، معمولي عبادتونه به یې کړي او درجه به ورته څومره میلاو شي. درجه به ورته د غټو بزرګانو او د اولیاء الله عمره درجات به ورته میلاو شي. دی به خدای ته وایي چې خدایه دا خو ماته ډېر لوی لوی درجې میلاو شي. الله تعالی به ورته وایي چې تا دنیا کې په مصیبتونو کم صبر کړی او دا تا ته په هغې میلاو شوي. قرآن کریم کې الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقینا ورکول کیږي به صبرناکو خلکو ته بدلی د دوی بغیر د حساب. کله چې دا نعمتونه چې د مصیبتونو والا ته خدای ورکی، دا نور خلک وګوري، دا نور مؤمنان دوی خو په ټیټې درجې دا د نعمتونو والا دنیا کې چې کوم د نعمتونو دوی به وایي کاش چې دنیا کې په موږ داسې مصیبتونه راغلي وي چې دا غوښې د دشمنانو زمونږ په چړو په بیاتیګانو باندې غوسې کړې وي او مونږ صبر کړی وي چې اوس دا بدلې مونږ له میلاو شوی. نو دوه څیزه شو، یو صبر یو شکر. ځکه انسان باندې دوه حالت راځي، د ښه حالت خیر او بد حالت شر. ښه حالت پې راځي نعمت، بد حالت پې راځي مصیبت. په ښه حالت باندې شکر وکړي او بد حالت باندې صبر وکړي، دا د انسان د پر دواړه د فائدې. ښه حالت باندې د انسان طبیعت دا دی چې دی وایي زه مستی وکم، شریعت وایي نه مستی به نه کې، خپل حد نه به نه تجاوز به نه کې. الله تعالی قرآن کریم کې وایي کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. الله وایي حق دا خبره ده، انسان سرکشي کوي ان رآه استغنا، چې ځان مالدار وګوري چې زه مالدار شوم بس سرکشي شروع کی. الله وایي نه سرکشي به نه کې، دا سوچ به کې چې دا ما ته چا راکړي دي، دا نعمتونه ما ته د چا د طرف نه میلاو شوي دي، خدای د طرفه. خو خدای دا کولی شي چې یو نیکه درکړي هر څه درنه ختم شي، هېڅ به هم نه. الله تعالی دا کولی شي چې هر څه د تا سره تا باندې داسې مرض حواله کړي چې هېڅ شی به نشي خوړی. بیا ګوره پیسې ساته نو سپې بوجۍ ته ډکې که کوټې ته ډکې که ګوره ورته څوکیداري کوه، بیا پیسې هېڅ به هم نشي خوړلی. نه الله تعالی وایي نه سرکشي به نه کې، بلکې د دې نعمت الله تعالی تا ته نعمت درکړی دی، د دې شکر به ادا کې او دا به الله ته منسوبې چې دا د الله د طرفه دي، دا د الله امانت دی، د الله حقوق به پکې په ځای کې. بل ځای کې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ان الانسان خلق هلوعا، انسان پیدا شوی دی هلو. هلو چې دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي، بس وای زما یقین راغی چې انا لله و انا الیه راجعون. دا فایده ده او دا برکت ده چې ابو سلیمان عظیم شخصیت خدای راکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه دا د مصیبت په وخت کې صبر ډیر اهم چیز دی او د نعمت په وخت کې مستی کول نه، فخر کول نه، خدای هیرول نه، بلکې خدای ته منسوبول چې دا د خدای د طرفه یو نعمت دی په ما. الله تعالی په دې ډېر خوشحالېږي چې خدای ته سړی منسوبوي او بار بار په خبرو کې وایي دا د الله تعالی نعمت دی او دا د الله دی، زه کمزوری یم، زه عاجز یم. دې باندې خدای ډېر خوشحالېږي او الحمدلله الشکر لله الحمدلله علی کل حال بنده بار بار وایي. په دې الله تعالی ډېر خوشحالېږي. موقع په موقع ګورئ موږ تاسو ته د شکر تلقین کړی. دا اوس ګورئ پرنجی ما وکړه، حدیث شریف کې دي چې څوک پرنجی وکړي نو الحمدلله به وایي. الحمدلله خو د نعمت په وخت کې خلک وایي چې نعمت خدای ورکړي، نو دا پرنجی د خدای نعمت دی. ولې د خدای نعمت دی؟
لیونه چې د چا دماغ خراب وي هغه پرنجي نه کوي. دا پرنجي چې څوک کی دا د دې نښه ده چې دماغ یې ټیک دی، دماغ صحیح دی. نو چې کله دې پرنجي وکړو نو یقین دی چې بس دماغي توازن مې ټیک دی، شکر دی چې دماغ مې صحیح دی، نو الحمدلله. چې څوک یې واوري نو دا سنت طریقه ده، هغه به وایي یرحمک الله. دا سړی به بیا پرنجي کوونکی بیا وایي یهدیکم الله ویصلح بالکم. خدای دې تاسو په سمه لار کي او خدای دې ستاسو حالات صحیح کي. ټولې دعاګانې دي. سړی لیټرین نه راوځي ګورې بیت الخلا نه قضای حاجت وکړي، ضرورت پوره کړي. حدیث کې دي چې راوځي نو څه به وایي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. خدای شکر دی چې دا ضررناک سیز دی رانه لرې کو، ما ته د صحت را نصیب که. ځکه چې اودس ماته بند شي نو بیا تش اودس ماته د چا بند شي نو بیا څومره تکلیفي. کله بنده ته د مثانې تکلیفي، کله بل تکلیف کې بنده گیر شي. دا الله هم بیان کې خوبي سړی وده شي بیا سړی راویښ شي. حدیث شریف کې دی داسې دعا دی کوي الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. دا خدای هم بیان کې چې خدا تا خو زه مړ کړی وم، د مرګ نه وروسته بیا را ژوندی کړم، ځکه خوب هم نیم مرګ دی که نه. که خوب کې سړي روح لاړ شي او بیا سر همداسې اوده پاتې شي، بیخي راویښ نه شي، بیا به څه کوو؟ کېدای شي که نه ډېر خلک همداسې اوده شوي دي او بیا اوده پاتې شوي دي او بیا قبر ته تللي دي. تاسو به قیسې اورېدلي د خلکو پلانکې سار را پانڅېده، بس خلکو خوځاو بس اوده و مړو. نو موږ چې بیا را پاسئ سهار کې نو د خدای هم بیان کړو چې خدای شکر دی چې تا بیا موږ له موقع راکړه د عبادت او د بندګۍ او د دین د کار. نو په هره موقع خدای موږ له د هم ډوډۍ سړی وخوري نو هم به وایي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. د خدای حمد بیان کې خدای موږ ته ګوره او دې نعمتونو له ګوره، وګوره څومره ډوډۍ دې راکړه، خوراک اوبه دې راکړې، ګوره خدای ته منسوبه کړه. نو خدای څومره خوشحالېږي په دې. هره موقع په موقع حدیث کې موږ له د حمد تلقین راکړل شوی دی د شکر، چې شکر کوئ د خدای د نعمتونو. او قرآن کریم کې خدای فرمایي که تاسو د شکر د زما د نعمتونو شکر ادا کوي نو خدای ډېر تاکید سره وایي مضبوطه خبره کوي لازیدنکم، قسم دی خامخا به درته زه دا نعمتونه زیات کم. د نعمت شکر کې خدای به درته زیات کړي. بنده په خپل اودس وکړي دی یخنۍ کې بنده شکر وکړي چې خدا شکر دی چې دا لاسونه مې روغ دي او دا مخ مې په وینځه، خولې له مې پې اوبه ور واچولې، استنجا مې پې وکړه. که دا لاسونه مې نه وی نو اوس به مې څه کولی؟ جومات ته سړی راشي باید شکر ادا کړي چې خدا شکر دی چې خپې مې دي عبادت مې پې وکړو. دا ټول حالاتو باندې باید موږ دې ته هر څه ته وړو وړو خبرو له متوجه شو نو انشاءالله الله به رانه خوشحاله خدای به نعمتونه راته اضافه کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو باندې انعامات زیات کړي او کوم نعمتونه چې خدای را کړي دي الله تعالی دې په هغې موږ او تاسو ته شکر توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو د هر قسمه مصیبتونو نه محفوظ وساتي.